أعوذ بال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ 9 بایولوژي شروع کړې او هغې کې ویډیو نمبر 51 ته راورسېدو او فرست چپټر چې دی هغه الموست ختمه شو. اخرنی ټاپک پې پاتې دی. مین ټاپک و سیلولر ارګنایزیشن او په دې کې موږ اخرنی ټاپک و هغه کولونیل ارګنایزیشن. colonial organization. دا جاندارو یو بل ارګنایزیشن دی. کولونیل ارګنایزیشن څنګه موږ سیلولر ارګنایزیشن وي، موږ په سیل بیس باندې جاندارو تنظیم تقسیم کړی. هغه کې 3 قسمونه دي جاندارو. یو سیل باندې چې مشتمل دی ته یونی سیلولر وایي، یو نه زیات مشتمل دی ته ملټي سیلولر ارګانیزم وایي. اوس یونی سیلولر چې دی دا ګروپ را جمع شي یو کالوني جوړیږي او دا انډیویجوال یو کالوني چې دی دا یو جاندار دی. دې په وجه دې ته موږ وایي یونی سیلولر کولونیل ارګنایزیشن وایي. دا د کالوني ارګنایزیشن د څه نه جوړیږي؟ کالوني دا یونی سیلولر جوړي. اوس په یونی سیلولر او یونی سیلولر څنګه جوړیږي؟ د یو سیل نه. اوس په یونی سیلولر چې دی هغه جاندار دا به سره جمع کیږي، دا به کمباین کیږي او دوی به څه جوړي؟ کالوني جوړي. د دې تعریف داسې دی when many دلته many ټکي many ځکه لکه دا کالوني کې چې کم یو یونی سیلولر دی دا کاونټ کیږي چې موږ شمارلی شو. when many unicellular organism live together to form a colony. This colony is called this rabada یو ټکی بل ایډ کو unicellular colonial organization. unicellular colonial organization وایي. راځئ لږه ورډ به ایکسپلین کو. when many څه ته وایي؟ many وایي بیسیکلی باز چند چې هغه موږ شمارلی شو. یونیسیلولر هغه جاندار په یو سیل باندې مشتمل وي. لیو اوسیږي ټوګیدر یو بل سره ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے. ټو فارم جوړی ا کالونی یو کالونی جوړی. دی کالونی ته بیا څه وایي؟ یونیسیلولر ځکه یو سیل یونیسیلولر جاندار نه جوړلی کولونیل ارګنایزیشن ورته وایي. کولونیل ارګنایزیشن دا د سیل نه جوړی خو دې کې جاندار چې دی یونیسیلولر وایي. یونیسیلولر بیسیکلی خپله د یو سیل نه جوړلی خو چې کله دا یونیسیلولر لیو ټوګیدر یو بل سره اوسیږي او یو کالوني جوړی دې ته موږ څه وایي؟ یونیسیلولر کولونیل ارګنایزیشن. اگزامپل رالو. اگزامپل بیسیکلی زموږ سره green algae پښتو کې اوبړی ورته وایي. اوبړی چې کم تاسو وګورئ په اوبو باندې تالاب کې چې دا شینکې پروت دي دا اوبړی ده، یا کمر شنه شانتې وي په هغې باندې چې کوم اوبړی راغلی دا یو ده، یا دیوال چې دی هغه لوند وي په هغې باندې شینکې راغلي، یا داسې یو لرګی وي هغه لوند وي په هغې باندې شینکې راغلي. خو چې په دې اوبو کې وګورو دا اوبړی دې کې چې دی ګول داسې ډېر وړوکي په سترګو نظر صحیح نه راځي خو ګول بال داسې تاویږي
هغه بال بیسیکلی کولونیل ارګنایزیشن دی او دا چې بال دی دې ته موږ څه وایو وال واکس کالوني وایو وال واکس کالوني نو وال واکس چې دی دا فار ایگزامپل دی د ایگزامپل آف کولونیل ارګنایزیشن دی اوس وال واکس د سره جوړیږي دا او د دې بایولوژیکل نیم چې دی هغه زه ولیکم بایولوژیکل نیم چې دی هغه کونوبیم دا بایولوژیکل نیم دی کامن نوم دی والواس کالوني دا د څه نه جوړلی دا د والواکس یونیسیلولر نه جوړی والواس خپله یونیسیلولر دی چې کله والواس یونیسیلولر کمباین شي دا یو کالوني جوړیږي دې ته بیا څه وایي والواس کالوني او ساینټیفیک نوم یې دا دی دا به څنګه وایي when 100 when 100 walwax cells combine together to make walwax colony چې کله والواس سیل چې دی دا کمباینېږي دا به جوړی زموږ سره والواس کالوني به جوړی دا به څنګه جوړیږي دا ګوره فار ایگزامپل زه دا جوړ کړم دا داسې د سرکل چې دی سرکولر شیپ دی او دې نه فلیجیلا موجود وي همدارنګه والواکس دا اوس یو کالوني ده دې کې یو چې کوم یونیسیلولر دی هغې ته موږ څه وایو والواکس وایو او چې کله والواکس راجمع شي دا یونیسیلولر دا یو کالوني جوړه کړه دې کالوني ته څه وایو والواکس کالوني وایي چې کله دا والواکس کالوني جوړیږي دا یو بګ والواکس جوړ کړي فار ایگزامپل دلته بل یو وي دا دارنګې دوه درې څلور والواس کالوني راجمع شي دلته when small walwax colony combine to make a big walwax colony دې نه بیا یو غټه کالوني جوړیږي د والواکس څنګه کتاب کې شکل جوړ کړی دا یو کالوني بیا سیکنډ کالوني بیا دریم کالوني دا جوړ کړي دا په اوبو کې بیا چې دی دا څه کوي ریوالوینګ کوي رواني په تالاب کې یا څه دی ګرین الجی د هیبیټیټ څه دی هغه زموږ سره فرش واټر څنګه کتاب لیکلی اټ لیو ان واټر نو د ده ځای چې دی دا والواکس موږ ګورو دا به کوم ځای کې وي دا به زموږ سره په دغه کې وي په واټر کې به وي دویمه په دې کې دا خبره کوو چې د ده دا چې کوم موږ والواس کالوني وایو د ده دوه قسمه سیلز دي there are two types of walwax colony there are two types of
cells in the Wallwachs colony. دوی یو ته موږ وایو soma cell. Soma cell is a specialized for mobility. دویم ته وایي germ cell is a specialized for reproduction. دا والواس کالوني په دې کې دوه ټایپ قسم سیلونه دي. یو چې دی هغې ته وایي سوما سیل چې کار څه کوي موبیلیټي. دا په موبیلیټي کې سپیشلایز دی، صلاحیت ساتي، ایکسپرټي ساتي. موبیلیټي څه ته وایي؟ نقل مکاني. دا چې حرکت کوي، دا ریوالوینګ کوي، دا کوم یو سیل کوي؟ دا سوما سیل کوي. نو سوما سیل په ذریعه دا څه کوي؟ نقل مکاني. جرم سیل چې دی په ذریعه دا څه کوي؟ ریپروډکشن کوي. دا والوا چې دی بچي او دا گروت دا په څه کېږي؟ جرم سیل د خپل بچي په پیدا کوي، جرم سیل په وجه. دا د دوه قسمونه سیلز دي په والواکس کې. یا ساتي دوه خبرې پکې نورې کوو، صرف یو دا ده there is no found of division of labor. یو فنکشن دی هغه په یونیسیلولر کې شته او موږ ملټي سیلولر کې شته. هغې فنکشن ته وایو ډیویژن آف لیبر. په دې کې چې کوم یو سیل چې دی هغه انډیپینډنټ دی، دا یو په بل باندې ډیپینډ نه ساتي. مطلب په دې کې ډیویژن آف لیبر چې دی دا پکې موجود نه دی. څنګه زموږ کې ډیویژن آف لیبر موجود دی، څنګه ډایجسټیو سیسټم کې څومره آرګن چې دي دا خپل په دوی باندې کار سره تقسیم شوی. مطلب ماوث خپل کار دی، اوسفیګس خپل کار دی، سټمک خپل کار دی، انټسټاین خپل کار دی. دې ته وایي ډیویژن آف لیبر. خو په دې کې څه نشته، ډیویژن آف لیبر موجود نشته. ٹھیک شو؟ ولی وجه سره they are live independently. هر سیل خپل انډیپینډنٹ دی، ډیپینډ یو بل باندې نه ساتي، انحصار یو بل باندې نه ساتي، دا خود مختار دي. مطلب فار ایگزامپل سوما سیل څه کار کوي؟ موبیلیټي. دا جرم سیل څه کار کوي؟ ریپروډکشن. دا د کار کې چې کوم ډیویژن آف لیبر دا پکې نشته، مطلب یو بل سره انټر کنیکټ نشته، کمیونیکیشن نشته. په دې وجه په دې کې ډیویژن آف لیبر موجود نشته. بل خبره داره دا کولونیل ارګنایزیشن دی، دا په کم جاندارو کې دی. اوس موږ سره پکې یو دا خبرو کو بیا به وایند اپ کو او چپټر زموږ سره ختم شو. موږ ویلي 5 کینډم دي. کینډم پروټیسټا، پهله به کینډم مونیرا ولیکو. کینډم مونیرا، کینډم پروټیسټا او کینډم فنجائی، کینډم انیمیلیا او کینډم پلانټیا. دا چې دی زموږ سره په صرف یو کینډم پروټیسټا چې دی، پروټیسټا کې زموږ سره چې کوم یو ایل جی ده، اوبړۍ ده، دې کې زموږ سره یونیسیلولر هم شته. فار ایگزامپل یوګلینا، ٹھیک ده، فار ایگزامپل کلیموډموناس، فار ایگزامپل والواکس. او په کالوني په دې کې موږ سره معلومیږي کالوني ارګنایزیشن هم پکې شته. دواړه مونیرا کې نشته، فنجایم کې نشته، انیمیلا پلانټیا. صرف کولونی ارګنایزیشن کینډم پروټیسټا کې ایل جی کې موجود ده، او ایل جی کې بیا زموږ سره کولونیل فارم کې شته. یونیسیلولر دی، آی سره زموږ کار نشته، زموږ کولونیل فارم کې دی.
نن موږ کولونیل ارګنایزیشن وی چې کله یونیسیلولر دا لیو ټوګیدر وي دا یو کالوني جوړه یا د کولونیل ارګنایزیشن وي. اگزامپل والواس کالوني ده. والواس کالوني دی والواس سیل نه جوړیږي 100 نه والا مطلب دارې 300 400 پورې دا والواس سیل راجمع شي او دا یو کالوني جوړ کی او دا یو بل منی ډیپند نه ساتي انډیپندنټلی دی په وجه دی ډیویژن لیبر په دې کې موجود نشته. دو ټایپ قسم سیلونه موږ یو جم سیل دی یو پکې سوما سیل دی. اگزامپل موږ فار ایگزامپل هغه زموږ سره والواکس دی. بیا په دې کې یو بل شته هغې ته موږ وایو په دې کې موجود دی فایلم پوریفرا. فایلم پوریفرا چې ده دې کې چې کوم انیمل کینډم کې فایلم پوریفرا دا زموږ سره په کولونیل فارم کې موجود وي چې کوم یو پوریفرا کوم یو جاندار دی چې په سمندر کې چې کوم سپنجي لایک ارګانیزم دی هغه په کالوني شکل کې اوسیږي. دا شو زموږ سره اخرنی ټاپک هغه کولونیل ارګنایزیشن د سیلولر ارګانیزم چې دی د دې ټاپک و. لیکچر نمبر 51 انشاءالله لیکچر نمبر 52 نو سیکنډ چپټر شروع کوو د 9 بایولوژي هغه د سالوینګ اف بایولوژیکل پرابلم. بایولوژیکل پرابلم څه ته وایي د دې حل کېدو لپاره کوم سټیپ دي او موږ یو پرابلم راکړی هغه به موږ څنګه حل کوو. دا سیکنډ چپټر شروع کوو په 52 ویډیو کې. دې پورې موږ اجازه راکړئ. خدا حافظ.